بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي. دوستانو ډېر وختي ملګري نه ډېره زیاته دردناکه واقعه رامخته شوې ده چې یو شاه چې ډاکټرانو د غفلت د لاسه د دنیای فاني نه رخصت شولو. دوستانو دې باره کې مثلا نور معلومات هم په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی دې موږ چینل مخه ځان ته سبسکرایب کړي، ټلی نشان دی ووایي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاوي شي. دوستانو دا واقعه د ډېر وختي ملګرې ده. یو شاه زلمی چې مور د زړه ټوکړه وه، مور د ساه اخیستو واجه وه، د پلار د ساه اخیستو واجه وه، هغه ساه پرېښوستله د ډاکټرانو د غفلت د لاسه. ډاکټرانو ورته توجه نه ورکوله. دوستانو موږ معاشرې کې آبادي زیاته ده، ډاکټران کم دي او سرکاري هسپتال کې چې ته ورشې نو هلته ډاکټران تا ته توجه نه ورکوي. بس تا نه یو فارم ساین کړي که موږ نه څه غلطي وشوله یا دا علاج دوران کې تا کس مړ شولو نو موږ به څه ذمهداري نه وي، موږ باندې به څه ګناه نه وي. نو دوستانو هغه ساین نه بعد هغوی ځان بری او ذمه ګڼي. دا غلطه ده. بېشک زندگی او مرګ چې ده هغه په الله په لاس کې ده. هغې کې انسان څه نشي کول، شفا ورکولی والله الله ده. خبره دا ده چې انسان خپله ډیوټي په څومره په نیت باندې کوي چې هغوی د ماشوم کتلی وي دغه هلک ته هغوی راغلي وي دغه ته څه دوایي ورکړې وه چې کله د هلک بیخي ډېر زیات سیریس شولو بیا ورته ډاکټران راغلو، دې نه مخکې ته ډاکټران نه راتلو. نو دوستانو د ډاکټران دا په سرکاري په خرچې باندې دوی سبا کوي. دوی بېشک قابله وي خو بیا غفلت دغو په وینې کې شامل شي او دوی غفلت د لاسه بیا داسې واقعیات په موږ په معاشره کې رونما کېږي. څنګه چې یو شاه زلمی چې هغه یو اپنډکس درد و، هغه اپنډکس دوی معلوم نه کړو چې اپنډکس درد ده او دغه ته د اپریشن ضرورت ده او دغه اپنډکس چې ده هغه به وشلېږي خو دوی توجه ورنه کړه. او دې توجه د واجې چې دوی ورته نه ورکوله د هلک د دنیای فاني نه رخصت شو. پلار یې چې ماته انصاف پکار ده، الله امانت و الله را کړی و، الله رانه واپس واخیستو خو غفلت د دوی کم از کم ورته کتلي خو وه. ارمان راته دا رسي چې دا ورته راغلی خو وي چې دغه د درد نه جړل، دغه د درد نه چغې وهل او هغه ظالم په کورسۍ باندې ناست و. دوستانو دې باره کې تاسو سره ده کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.